اور دا یاد ساته خلقو کچری پدی عقیده باندې کلک شو چې حاکمیت د یو الله منو. اهل الحدیث کدا خبره مو د زړه نه وکړه چې محمد مصطفی د مجتهدینو نه اوچتو ګڼو، محمد مصطفی د پیر صاحب نه اوچتو ګڼو، د پاټیو د تنظیم نه اوچتو ګڼو. اے اهل الحدیث علماء دا خوش خبری ووره بعید نه ده آینده دور کې به راج د اهل الحدیث علماء وي او باطل به حیران او پریشانی. دا یو आवाज دی او الله دې له قوت ورکړی دی. اقبال صاحب ویلو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اوبچ سمر ڈبکے دمر زور کی. اے باطلا دا اهل الحدیث علماء آواز وورا دا د الله د حاکمیت او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حاکمیت آواز دی. دا جماعت کې مبندوا پدی په مدرسو کې پابندی ما لګوا، د دې خلاف قلم ما استعمالوا، د دې خلاف د منبر او محراب ما استعمالوا. والله دا قلم به مات شي، والله دا جبه به اوچ شي، والله دا صلاحیت به ختم شي. تک غواړي کنه غواړي دا د قران او د حدیث پیغام به ان شاء الله الله د دنیا ګډ ګډ ترسي. اور زه دا وایم دا پیغام د امن دی. ٹھیک دا باطل سره با د منطق او فلسفه زوري، باطل با د ادب او د لغت لوی لوی سهاري اخلي، مقابل سره به هزار ها قیاسات او شبهات وي، ډېرې دوکې به ورکوي. والله دا ټول منطقیان او فلاسفه چې راجمع کړي اهل الحدیث چڼې او طالب چې د محمد رسول الله علیه السلام یو حدیث پیش کړي دا تمام شبهات د دې مات شي. او دا د حق آواز دی. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. باطل د حق مقابل نه د مخ کې نه راتلی شي او نه د شانه.